बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د نننۍ ویډیو خاص کر د هغو ماشومانو دپاره ده چې چا د میټریک اګزام ورکړی دی او د رزلټ په انتظار ناست دي او بیا دا خواهش لري چې یاره مونږ د مخکې اډمیشن وکړو په کالج کې یا مونږ د مخکې داسې فیلډ جوین کړو چې هغه زمونږ د انټرسټ وي او مونږ به خپله سټډي کنټینیو وساتو. نو په دې بورډ باندې که تاسو ته ښکاري بیسیکلی مونږ سره 8 فیلډز دي. د میټریک نه پس مونږ 8 فیلډ ته تللی شو. دا ټول فیلډ به مونږ په نمبر یو ډسکس کوو. په فرست نمبر چې کوم مونږ سره فیلډ او پری میډیکل په هغې کې چې کوم مین سبجیکټس دي هغه دی مونږ سره بیالوجي، کیمستري او فزیکس. دا د دې مین سبجیکټس دي او د دې نه علاوه خو کمپلسري سبجیکټ پکې هم دي. دا د کوم انسټیټیوټ نه کیږي؟ دا ټول چې څومره ګورنمنټ کالجز دي یا پرایویټ سیکټر کې چې څومره کالجز دي دا ټول د هغې نه کیدی شي. یو ماشوم ګورنمنټ سیکټر ته هم تللی شي، پرایویټ سیکټر ته هم تللی شي. بیا اوس مثال په تور که مونږ د پری میډیکل وویلو، بیا مخکې مونږ سره کم فیلډز دي نو په هغې کې مونږ سره د مین چې کم د دې ټارګټ وي د ماشومانو هغه خو ایم بی بي ایس وي چې زه ایم بی بي ایس وکړم او ډاکټر جوړ شم. که هغې نه علاوه مونږ سره بل آپشن وي بی ډي ایس وي. د دې نه علاوه بیا مونږ سره نور آپشن وي ډي پی ټي، فارمډي، فارمیسي والا. نرسنګ مونږ سره آپشن به پیدا کېدی شي چې چا پری میډیکل کړی نو هغه سره نرسنګ کې آپشن وي، یا بی ایس سیسټم کې چې څومره مونږ سره کې ایم یو نه کیږي یا نور انسټیټیوټ نه کیږي نو هیلث دی پکې، ریډیالوجي دی پکې، نیوټریشن دی پکې، کارډیالوجي ده، دا بل اډر فیلډز دي. جابز د دې څه وي؟ موسټلی خو د دې هاسپټل کې جابز وي، کلینکس کې وي، لیبارټریانو کې وي او پبلک هیلث ډپارټمنټس کې وي. نمبر مونږ سره چې کم پری انجینرینګ فیلډ وو په هغې کې چې کوم مونږ سره مین سبجیکټس دي نو په هغې کې مونږ سره دی میتھس، فزیکس او کیمستري. نو که د دې سبجیکټ کې د چا انټرسټ وي او په دې کې هغه ښه وي نو هغه دا فیلډ جوین کولی شي او مخکې پکې تللی شي. دا کوم انسټیټیوټ نه کیږي؟ دا موږ سره چې کوم دی آل ګورنمنټ سیکټرز نه کیږي، ورسره پرایویټ سیکټر نه هم کیږي. په دې کې بیا مخکې موږ سره څه آپشن کیدی شي؟ په دې کې موږ بیا مینلی موږ سیول انجینرینګ ته تللی شو، میکینیکل انجینرینګ ته تللی شو، سافټویر انجینرینګ ته تللی شو، کمپیوټر سیسټم انجینرینګ ته تللی شو اور الیکټریکل انجینرینګ کولی شو، انوایرمنټل انجینرینګ کولی شو، آرکیټیکچرل انجینرینګ کولی شو. اور د دې خو موسټلی جابز موږ سره چې کم دی هغه په کنسټرکشن سایډ باندې کیدی شي، په ګورنمنټ ډپارټمنټ کې کیدی شي، وابډا، سی این ډبلیو، داسې نور محکمې، پبلک هیلث کې اور پاور هاوسز کې کیدی شي. اور آی ټي سیکټر کې موږ تللی شو ځکه چې کمپیوټر سیسټم څوک وایي یا سافټویر سیسټم څوک وایي نو هغه دغلته تللی شي. الیکټریکل ډپارټمنټ چې څومره دي او بل دې نه علاوه د دې په ګلف کنټریز کې ډېر ښه جابز دي. څوک انټرنیشنل لاړ شي سعودي، دوبۍ نو هغې کې هم د دې ډېر ښه سکوپ دی. تھرډ نمبر دی موږ سره کمپیوټر ساینس، انټرمیډیټ ان کمپیوټر ساینس. په دې کې موږ سره چې کوم مین سبجیکټس دي هغه کمپیوټر دی، میتھس دی اور فزیکس دی. نو که چا په دې دریو فیلډ کې په دې دریو سبجیکټ کې انټرسټ وي نو هغه دا فیلډ جوین کولی شي. ګورنمنټ سیکټر نه هم کیږي، پرایویټ سیکټر نه هم کیږي. په دې کې مخکې موږ سره بیا څه آپشن پیدا کیدی شي؟ بی ایس کمپیوټر ساینس موږ کولی شو، آرټیفیشل انټیلیجنس فیلډ جوین کولی شو، ډیټا ساینس ته تللی شو، سایبر سیکیورټي ته تللی شو، کمپیوټر نیټورکینګ ته تللی شو اور آی ټي سیکټر ته تللی شو. جابز د دې موسټلی هم د کمپیوټر ریلیټډ دي، پروګرامینګ کولی شو، سافټویر ډیولپمنټ کولی شو، فریلانسنګ فیلډ ته تللی شو اور آی ټي سیکټر ته تللی شو. نو که کوم ماشوم وایي چې زما کمپیوټر ساینس سره شوق دی نو هغه به دغه درې سبجیکټس وایي اور هغې نه پس د فیوچر یونیورسټي کې چې کوم دی دغه سبجیکټ. څلورم نمبر باندې موږ سره دی انټرمیډیټ ان کامرس. چې کوم کامرس سایډ دی په هغې کې موږ سره چې کوم مین سبجیکټس دي هغه دي اکاونټینګ، کامرس، بزنس میتھس، بینکینګ اینڈ سټیټسټک. نو که کوم ماشومان وایي چې یاره مونږ دا سبجیکټس ویلی شو نو هغه دا فیلډ اډاپټ کولی شي. ادروایز که دا فیلډ که دا سبجیکټس ورته ګران وي نو هغه دی بیا دا فیلډ سکپ کړي. دا هم ګورنمنټ کالجز نه کیږي اور پرایویټ کالجز نه هم کیږي. په دې کې بیا مخکې مونږ څه کولی شو؟ په دې کې بیا مونږ مخکې بی بی اے کولی شو اور ایم بی اے کولی شو، بی کام کولی شو، ډي کام کولی شو، اے سی سی اے چارټرډ اکاؤنټنټ تللی شو، سی اے کولی شو اور سی ایم اے کولی شو. نو دا د دې فردر سټډي ده په یونیورسټي لیول باندې. د دې موسټلی جابس چې کوم دی هغه فاینانشل انالیسټ کیدی شي، اکاؤنټنټ که ته جوړېدل غواړې نو دا فیلډ به وي، که ته آډیټر جوړېدل غواړې یو کمپنۍ کې آډیټ کې یا نور داسې څه ډپارټمنټ وي په هغې کې د آډیټر ضرورت وي نو ته به هغې دپاره کامرس وی. بزنس کمپنیز کې زیاتر د دې جابز راتلی شي اور په ګورنمنټ ډپارټمنټ کې هم د دې راتلی شي، اکاؤنټنټ جنرل کې یا داسې ملټري اکاؤنټس کې
نو په دې ډپارټمنټ کې د دې جابز راتلی شي. د ټیکنیکل ایجوکیشن که په دې کې مونږ وګورو دې کې مونږ سره دوه قسمه کورسز دي، یو لانګ کورسز دي او یو شارټ کورسز دي. لانګ کورسز مطلب دا دی چې دا به مونږ سره 3 ایئر ډیپلوماز وي، 3 کاله ډیپلوما وي د میټریک نه پس. ډیپلوما اف اسوسییټ انجینیر ډي ای وته وي. اور د بل سایډ ته مونږ وګورو دا مونږ سره شارټ کورسز دي، دا د یو میاشت نه واله تر 12 میاشتو پورې دا کورس کېدی شي. نو دا شارټ کورسز دي او دا لانګ کورسز دي. دې ته ووکیشنل ټریډز هم وایي، ووکیشنل ټریډز. ها په ډیپلوما اسوسییټ انجینیر کې مونږ سره چې کوم دی سیول ډیپلوما، electrical diploma, mechanical, electronics, chemical and auto and diesel او مې به دین علاوه نورم کې دی شي. خو دا موږ سره 3 کاله ډیپلوماز دي 3 ایئر. اور دغه کومه شارټ کورس وګورو نو په دې کې موږ سره چې کوم دی د میټریک نه پس یو سړی شارټ کورس وکي او هغه به چې کوم دی خپل کار روانول شي. کمپیوټر اپریټر ډیپلوما کورس، ډي آی ټي، بلډینګ الیکټریشن، سولر، heavy HVAC, industry electrician, AutoCAD, general electrician, graphic designing, welding, carpenter. دا د موږ سره چې څومره ګورنمنت ټیکنیکل کالجز دي په هر ډسټریکټ کې دي، په هر ځای کې دي، هغه نه کېدی شي. او پولیټیکنیک انسټیټیوټ هم په هر ډسټریکټ کې شته. نو دا ټول کورسونه او دا ټول ډیپلومې دا غې نه کېدی شي. تاسو خپل ډسټریکټ کې معلومات کولی شئ. دا موږ سره په هاسپټلز کې او په ډاکټر سره سپورټینګ سټاف کېدی شي. د دې ډیوریشن چې کوم دی 3 ایئر ډیپلوما وي، دا ورسره پریکټس وي، 2 کال د دې تیوري وي او بیا د دې 1 کال د دې پریکټس وي. دا موږ سره ټیکنیشن ډیپلوماز دي، ایم ایل ټي میډیکل لیب ټیکنالوجي، ریډیالوجي ټیکنیشن، او ټي ټیکنیشن، ایمرجنسي کې د دې ټیکنیشن کې دی شي، ډینټل، فزیوتراپي، انستیزیا، آیسز، اوپتالمیک، هیلث ټیکنیشن. د دې جابز پس کې کېدی شي. د دې جاب موږ سره په هاسپټل او په کلینکس کې کېدی شي. 7 نمبر موږ سره د اګریکلچر اینڈ ویټرنری ساينس. دا موږ سره 3 ایئر ډیپلوما کېدی شي. په دې کې موږ سره 2 ټایپس دي، یو اګریکلچر سروس، ډیپلوما ان اګریکلچر سروس ته، بل موږ سره ډیپلوما ان ویټرنری ساينس ته. اګریکلچر سروس مطلب د اګریکلچر سره تعلق ساتي، د فصلونو سره تعلق ساتي، د ونو بوټو سره تعلق ساتي. ویټرنری د زناورو سره تعلق ساتي، د مال مویشیانو سره تعلق ساتي. نو دا دغه ډیپلوما دي 3 کاله. د دې کار څخه کې د دې جابز موږ سره په اګریکلچر ډپارټمنټ کې کېدی شي. د دې باقاعده سرکاري پوسټونه راځي، کرنټلی اناونس شوي دي. فیلډ اسسټنټ وته وایي، د نو سکل جابز وي. د نه علاوه موږ سره د ویټرنری سروس هم موږ سره سرکاري پوسټونه راځي. د دې په پیټس هاسپټل کې کار کېدی شي، په پیټس کلینیک کې کار کېدی شي. ته خپل کلینیک هم کولاولی شي، د زناورو علاج ورکې کولی شي. بل د دې موږ سره په سرکاري ډپارټمنټ کې جابز راتلی شي. ویټرنری اسسټنټ وته وایي، د 12 نه والا 14 سکیل پورې راتلی شي، یا لایف سټاک اسسټنټ پوسټ راتلی شي، نو هغه هم د 12 نه 14 سکیل پورې کېدی شي. دا د کم انسټیټیوټس نه کېږي دا کورسونه. دا کورسونه موږ سره د اګریکلچر یونیورسيټي نم کېدی شي، یا اګریکلچر سروس اکیډمي دا غې نم دا کورسونه کېدی شي. وختن فوختن د دې اډورټایزمنټ راځي، تاسو چک کولی شئ. داسې که موږ د ویټرنری ساينس خبرو کو، د دې موږ سره خپل انسټیټیوټ دی، انیمل ساينس انسټیټیوټ پېښور ورسک روډ باندې یو دی، داسې په ډیره اسماعیل خان کې دی، داسې نور ځایونو کې کېدی شي. نو هر ډسټریکټ کې د خپل کینډیډیټ خپل ماشومان چک کولی شي چې کوم ورته سوټیبلی او اساني. اف آرټس اف ای یا هیومینټیز ګروپ ورته وایي. په دې کې موږ سره 2 اپشن کېدی شي. که یو سړی وایي چې زه ریګولر اف ای کوم، نو هغه به د سرکاري کالج نم کولی شي، د پرایویټ کالج نم کولی شي. او که یو سړی وایي چې یاره، یو سټوډنټ وایي چې یاره زه تعلیم جاری ساتل غواړم، خو زما نور مصروفیات دي، څه کار روزګار کوم، نور څه اکټیویټیز مې دي، نو هغه چې کوم دی د بورډ نه، د هر یو بورډ نه ایز ا پرایویټ سټوډنټ اډمیشن کولی شي او خپل سبق کنټینیو کولی شي. یا دې نه علاوه موږ سره یو بل آپشن دی، علامه اقبال اوپن یونیورسيټي. دا موږ سره هر ځای کې د دې ریجنل افیسز دي، دا غې نه تاسو معلومات کولی شئ. پراسپیکټس کې د دې مختلف کمبینیشنز وي چې تاسو کم کمبینیشن اغوښتی شئ او مخکې هغې کې تلل کولی شي. انګلیش، اردو، سیوک، هسټري، جیوګرافي، جنرال میتھس، فزیکل ایجوکیشن، ہوم اکنامکس، بلا ډېر سبجیکټس دي. دا به موږ خپلو کې کمباین کوو، نو دې نه بیا یو کورس جوړیږي.